السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ډیر زیات افسوسناک او یو ډیر د خفګان خبر تاسو شریک کوم. په سیریا او ترکی کې د اوس نه تر لږ ټایم مخکې زلزله وشوله چې د هغې میګنیچیوډ تقریبا 7.8 د هغې شدت 7.8 د دغې د وجې نه په زرګونو کورونه هغه راپرېوتل. په دغه کې په زرګونو خلک زخمیان شو. ویل کېږي چې د 600 نه سیوا کسان په دغه کې وفات شو. الله تعالی دې رحم وکړي. دواړه اسلامي ملکونه دي، ترکی او سیریا. او کله چې په پاکستان باندې سخت حالات راغلي، سخته پرې راغلي، نو ترکی زمونږ همیشه مدد کړی، زمونږ مرسته کړې، زمونږ مالی امداد همیشه کړی دی. نو الله تعالی دې په ټولو مسلمانانو باندې رحم او کرم وکړي. ډېر زیات خفه شوم چې دا خبر مې واورېدو، ځکه چې د مسلمان مثال حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ خوږ نبی دی، هغه د یو جسم ورکړی. که د یو جسم په یوه حصه باندې تکلیف وي، په هغې باندې درد وي، نو د جسم ټول چې کوم اعضا دي هغه ناقلاره وي، په هغې باندې هغه درد چې دی هغه محسوسوي. نو که په یو انسان باندې، په یو مسلمان باندې د دنیا په هر یو ګوټ کې هغه تکلیف وي، په هغه باندې سخته وي، نو د دنیا په بل ګوټ کې به مسلمان هغه سخته، هغه درد، هغه تکلیف محسوسوي. ځکه چې د مسلمان شان دا دی چې دا به د بل مسلمان تکلیف، د بل مسلمان درد هغه محسوسوي. نو ټولو ته مې دغه درخواست دی چې دعا کوئ د سیریا دپاره او د ترکی دپاره چې الله تعالی پرې رحم وکړي، او کوم په دغه زلزله کې چې کوم زخمیان دي چې هغوی له الله تعالی صحت کامله عاجله ورکړي، او نور د داسې تبایانو نه، د داسې افتونو نه الله تعالی ټول مسلمانان، ټول انسانان محفوظ وساتي.